بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د علم النحو 53 نمبر درس دی. د اسم غیر متمکن پنځم قسم به انشاءالله نن وایو. اسماء اصوات. اسماء د اسم جمع ده، اصوات د صوت جمع ده. صوت آواز ته وایي، آواز. هغه نمونه چې د آواز پکې نقل کیږي، هغه نمونه چې د آواز نقل پکې ادا کیږي. تعریف: اصوات د صوت جمع ده، اصوات د صوت جمع ده او صوت آواز ته وایي. او اسم صوت داسې اسم ته وایي، اسم صوت داسې اسم ته وایي چې مختلف آوازونه نقل کوي. هغه اسم صوت هغه اسم ته وایي چې مختلف آوازونه پکې نقل کیږي، چې په خوشحالۍ یا په غم کې د انسان د ژبې نه کم آوازونه ادا شي. چې د انسان د ژبې نه په خوشحالۍ یا په غم کې کم آوازونه ادا شي، نو هغه ګورئ دا دي: اوح اوح د ټوخي په آواز، د ټوخي آواز. اوح اوح د ټوخي آواز، یعنی انسان ټوخی کوي، اردو کې ورته کھانسی وایي، نو د هغې آواز دی د ټوخي آواز، هغه اوح اوح. نو دې ته اسم صوت وایي دی اوح اوح ته، ځکه دی د ټوخي آواز نقل کړی. اوف اوف، دا اوف اوف چې دی که نه جي، دا عموم د انسان د ژبې نه ادا کېږي په کم وخت کې د درد او د تکلیف آواز دی. نو دا اوف اوف اسم صوت دی، ځکه چې دا د انسان د ژبې نه د درد یا د تکلیف په وخت کې ادا کېږي. خلک وایي اوف اوف اوف، په دې ځای مې درد دی، یا اوف داسې تکلیف دی راته، نو هغه الفاظ استعمالوي، نو دا اوف اوف ته اسم صوت وایي. او بخه بخه، بخه بخه دا هم آواز د اسم صوت دی، د خوشحالۍ او د حیرانتیا یعنی د تعجب آواز. یعنی د حیرانتیا په وخت کې دا بخه بخه استعمالیږي، یا د خوشحالۍ په وخت کې او حیرانتیا چې دی ته تعجب هم وایي. نو دا بخه بخه دا اسم صوت دی، نو دا آواز چې کوم نقل شوی دی، نو د آواز ته اسم صوت وایي. ٹھیک شو جی. بل وایي چې په کم الفاظو یو زناور ته آواز ورکولی شي، چې په کوم الفاظو یو زناور ته آواز ورکولی شي، هغه الفاظو ته اسم صوت وایي. اوس نخه نخه، عرب چې کله اوښ کینی که نه، نو هغې ته وایي نخه نخه. مونږ پښتانه چې کله اوښ کینو یا څه زناور کینو، چېرته خو مې ورته آواز نه دی کړی، خو که فرض که څوک ورته کوي، نو هغې خپله ژبه کې هغه خپل انداز کې ورته آواز کوي. څوک ورته وایي کینه کینه کینه، یا چا چې څنګه عادت کړي هغه شانتې. نو عرب ورته وایي نخه نخه. اوښ کینولو دپاره عربیان دا الفاظ وایي. د اوښ کینولو دپاره دا نخه نخه آواز چې دی، دا د عرب خلک نه دي، عربیان. ما ورته عربیان لیکلي، خو عرب به ورته ولیکو. عرب دا الفاظ وایي نخه نخه. نو دا نخه نخه اسم صوت دی، ځکه دا د آواز نقل دی. بل وایي چې په کم الفاظو د یو دا دال مې بره ورکوټې ورته لیکلی، چې په کم الفاظو د یو مارغه آواز نقل کولی شي. د مارغه آواز دی، نو دا د مارغه آواز هم اسم صوت دی. نو ګورئ غاقه غاقه، دا غاقه غاقه چې دی د کارغه آواز دی، د کارغه آواز د کارغه د آواز نقل دی. نو دا غاقه غاقه چې دی دا د کارغه د آواز نقل دی، او دا چې دی دې ته اسم صوت وایي. نو دا غاقه غاقه اسم صوت دی، نخه نخه اسم صوت دی، بخه بخه اسم صوت دی، اوف اوف اسم صوت دی، او اوح اوح دا اسم صوت دی. نو دا اسماء اصوات دي. اسماء اصوات څه ته وایي؟ د آواز نقل کولو ته چې دی اسماء اصوات وایي. د آواز پکې نقل کړی، د ټوخي آواز پکې نقل شوی، د درد تکلیف آواز پکې نقل شوی، د خوشحالۍ په وخت کې چې د ژبې نه کوم آواز اوځي، هغه آواز ته چې دی هغه کم الفاظ چې ادا کېږي د خوشحالۍ په وخت کې، هغه الفاظو ته اسم صوت وایي. د اوښ دپاره چې عرب کم د کینولو دپاره کم الفاظ استعمالوي، هغه الفاظو ته اسم صوت وایي. د کارغه د آواز دپاره چې کم الفاظ استعمال شوي، هغه الفاظو ته اسم صوت وایي. دا موږ سره اسماء اصواتو. دا اسماء اصوات چې دي، نو دا د اسم غیر متمکن پنځم قسم دی، او دا مبني وي، او بل د دې ترکیب هم نه کېږي. دا په ترکیب کې هېڅ هم نه جوړېږي، نه مبتدا، نه خبر، نه فعل، نه فاعل، هېڅ هم نه جوړېږي. نو د دې ترکیب هم نه کېږي. نو دا زموږ د نن ورځې درس و. راتلونکي درس پر اجازت غواړو. هذا هو المرام، والله اعلم بحقیقت الکلام.